نظر بډې صاحب ته چې هغه راځي د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. جناب نظر بډې صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ورځان په اجازه بخښنه غواړو. نذیر خان تاسو خپل د کوټې صورتحال بیان کړي. کوټه ډیولپمنټ محاذ موږ د دې ښار د بهترۍ حیران شئ چې موږ دا دومره کوچنی تنظیم بولې دې موږ څومره لولي مسلو ته او دا کار د سیاسي پارټیانو سیاسي پارټیان دا کار نه کوي. دا تر وړي وړي تنظیمونه لکه الکوزي فاونډیشن یا داسې زموږ کیوډیم هم خیر د کوټې په دغه باندې دا تاسو خاص یو د یو خاص لوګو ته تنظیم جوړ کړی دی، کار به کوي. عزیزانو په ټوله دنیا کې بیا موږ په دې معاشره کې ژوند کوو، د دنیا سره یو تعلق یو ربط دی، یو ژوند دی، ورکه درکړه د پاراشي کې یو ټکی په انګریزي کې راځي کنزیومر. کنزیومر چیز ته وایي هر هغه انسان هغه شی چې دی د خپل د ضرورت مطابق یو شی اخلي. یو دی پروډیوسر دی، دا شی جوړي او مارکیټ ته ورکوي. نو موږ تاسو دا ټول په ټوله دنیا کې چې د دنیا کې د هر حکومت سره زورور طاقتور هغه کنزیومر دی، پر دې چې دته د هر شي ضرورت پیښیږي. زه شیدې ماخلم، زه ډوډۍ ماخلم، زه ګیس هم استعمالوم، زه سرویس هم استعمالوم، زه یو بل شی جوړ شوی هغه هم استعمالوم، خوراک شی هم استعمالوم، د اغوستلو شی استعمالوم. نو ځکه زما ذمہواري د نور په نسبت زیات جوړیږي. په کارخانه کې یو څوک دا مارکیټ دلته بیټري یا ټیرونه، ټیرو یوه کمپنۍ ده، دا یو برانډ جوړي او ښار ته ورکوي. زه په حیثیت یو انسان زه چې سهار دا شیان راواخلم په ګوتې یې شمارم، د ورځې چې زه کم از کم زه شیان استعمال کړم چې د ورځې د ما سره تعلق لري دا د 50 شپېتو سره راوړي. چې دا 50 شپېته شیان زما د شخصیت زما د ژوند سره اړه لري، نو په دې کې به زما ذمہواري څنګه راځي؟ یو شی په امریکا کې دلته خو دا شی نشته، زموږ خلکو دا کار نه دی کړی. په امریکا کې یو نجلۍ شراب، هم هغه کمزوره شراب اخیستي وو، د هغه شراب څخه دا الرجي شوه. دا نجلۍ ولاړه، ښځه ولاړه، په دې شراب په کمپنۍ یې کیس وکړي چې تا دا شی چې کوم لیبل په لګولی دی چې په دې شراب کې دا شیان شته، دا شیان نه وو، دا چې ما وخوړل د دې څخه زه الرجي شوم. عدالت پر دې فیصله وکړي چې کمپنۍ راوغوښتل چې تا کوم معیار دې ورکړی دی، تا دا معیار دې ته نه دی ورکړی. بل په دغسې په ګلاسکو کې بل څوک لاړې دا د غاښو ټوت پیسټ چې دا ټوت پیسټ ما ښځې د غاښونه پر صفا کوم، زما غاښونه د دې سره خراب شو. عدالت هغه کمپنۍ هغه ټوت پیسټ والا یې راوغوښتی چې تا د دې سړي یا ښځې کم شی تا ورکړی دی دا سره د دې خوله خرابه شوې ده. یعنې دومره وړه واړه شیان باندې هم خلک دغه کوي. ما چې په دا کار په کوټه کې شروع کړي، ما د کوټې د ډالفن بیکرۍ په چنار روډ باندې د چوټو دوکانونه دواړې بندې شوې. ما د دې سره سینډویچ واخیستی، سینډویچ ما واخیستې، ما کور ته راوړی، هغه خراب بوی یې کوی ورو شوی و. ما زه خو دې اوس نه پرېږدم، ما له په لاس راغلی. پریس کلب له ولاړم، ګرد راباندې خندل. ولې سینډویچ باندې لیونی شوی په سینډویچ کیس کې یو کیک اخیستی دي په دې د کیس کې. ما هغه سینډویچ ونیو، په اخبار کې مې هم ورکړي، پریس کلب له مې یې وړی، په هغه باندې ما کیس وکړي. ډالفن بیکرۍ د کندهاري بازار غه د روژې په اوله ورځ ما سره د ریکارډ پروت دی. دا بیکرۍ مې سیل کړه، 50,000 روپۍ جرمانه کړه، 6 لک روپۍ سټامپ پیپر یې ورکړي چې زه سبا دا بسکوټ خرڅوم. زه به د دې ګارنټي اخلم چې دا بیکرۍ والا عدالت سرکار ته ایسي طارق منګل هغه شپو کې هغه ته سټامپ پیپر ورکړي چې زه به سبا دغه سینډویچ بیکرۍ بسکوټ چار شي دا زه 6 لک روپۍ سټامپ پیپر زه به کوم، که سبا د چې شکایت راغلی زه به هغه ته دا پیسې هم ورکوم. دا قانون په کوټه کې هم شته، خو دا قانون داسې واړه شیان دي چې دا زما او د تا سره لږ غږ غواړي. غږ پر دې غواړي چې زه د دوکاندار لازم زه ټیکس ورکوم، زه شهري یم، زما سره حتی که شهري نه یم چې ما سره د ماجر کارډ را سره دی، شناختی کارت خو پرېږده چې ماجر کارډ را سره دی. قانون ما ته د حق راکوي چې ما ته د اوبو د څښلو اوبو پورې ته ما ته په واسا باندې زه کیس کولی شم. خو دلته زموږ خلک کې په دا خلک کې دا شعور د احساس نشته چې زه په واسا باندې څنګه کیس وکړم، زه واسا څنګه راوغواړم. خو دغه لاره ولس ته ورښول دا د کیوډیم ذمہواري ده.
ولس کم از کم په کوټه ښار کې د خلکو ته دا لاره وروښوله چې ستا لاره کې ستا په کوڅه کې جمعدار نه راځي، صفایي نه کېږي، بجلۍ نشته، ګیس نشته، ته بل ورکوې. اوس موږ خالي ورته خواص ورته وکړو چې قانوني شکل خبر ورسره وکړې، د وابډا والا به ستا کور ته راځي چې د څه د قانوني خبره وکړي. اوس موږ د خلکو سره یو دومره شعور نشته، فکر نشته، بیا دومره وخت نشته ورسره. نو د دې لپاره QDM دا سوی دی چې دا په هر څه حتی کې ستا لپاره تا ته د حق سته د همسایه په کور کې که چیرې سپی تړلی دی د دې سپي سره ستا خوب هغه کې دا په کوټه کې د پاکستان په قانون کې شته چې دا سپي سره ته متاثره شوې دا سپی ستا خوب خرابوي ته تللی سې پر دې باندې په قانون کې د دې دفعه سته ته دې ته درخواست ورکولی سې چې د دغه سړي د سپي د لاسه زما خوب یا زما کوچنیان ویرېږي. سرکار را پابنده دی چې راځي د دې کور تفتیش وکړي، پوښتنه وکړي چې خیر دی ته د سپي سره د خلک په آزاد. موږ خو دلته د انسانانو دومره غټې غټې مسلې روډونه بند خلکو قبضې کړي دي، نور جان جانې کړي دي، لیکن موږ دا احساس کوو چې زما یې څه زه وایم چې زما یې په څه ته وایې زما یې پر څه. زه خو غریب سړی یم، زه په دې شیانو کار نه لرم. غریب په دې ملک کې په پاکستان کې په دې دنیا کې په دې نړۍ کې د هر انسان یو حق دی. هغې کې دا نه دي ولي چې ته تور یې، ته سپین یې، ته غټ یې، ته کوچنی یې، ته ستا مذهب چیشتی، ستا مسلک چیشتی، ته د کوم د فکر سره یې، هغه ته انسان دی، تا ته یو انساني حق ټولې نړۍ درکړی دی چې نړۍ درکړی دا حق موږ څنګه استعمال کړو. دا حق د استعمال کولو لپاره موږ دا QDM جوړ کړی دی، دا غږ پورته کوو چې پر ما باندې دا تورتم دا عذاب دا ولې دی. ټیکس غټ خلک ټیکس نه ورکوي، ټیکس د نړۍ والا ورکوي، ټیکس دکاندار ورکوي، مزې څوک کوي، MPA صاحب یې کوي، منسټر یې کوي، کمشنر یې کوي، EC یې کوي، DC یې کوي. ما ورته پر دې د کښتخم نو غریب لالا چې کوي. لیکن چې چیرې د ووټ ورځ رااله په ووټ په ورځ باندې د صدر پاکستان د وزیر اعظم اوس موجوده شهباز عمران پکښې د دم هغه رایه د یو ووټ ستا د یو ریړۍ والا مزدور د یو مزدور هم هغه رایه ده. په قانون کې هم ستا هغه حق دی لکه هغه حق چې د څنګه د ده دی. خو دغه قانون بیرته استعمالول، دغه قانوني لاره خپلول د دې لپاره لږ د فکر ضرورت دی. په دې کې لږ سنجیدګي پکار ده چې دا زما او ستا په دې ښار باندې دا بد حال ولې دی. زما او ستا ته د څښلو اوبه ولې نشته، زما او ستا بچي ته تعلیم ولې نشته، سکول ولې شی نشته، زما او ستا بچي ته په دې اسپتال کې ګولۍ دوا ولې نشته چې بجټ راواخلې د بلوچستان بجټ په بل سبا پیشیږي په 19 تاریخه په 14 تاریخه پیښ شوی نه کې په 19 تاریخه به پیښ شي. خالی یو د تعلیم په مد کې چې دې یو تعلیم بجټ در سره شریکم په 13 کال کې 2023 او 2022 بجټ چې د تعلیم 3 ارب روپۍ وي، 3 ارب روپۍ چې د زموږ په بچیانو چې په سکولانو کې دي چې پر دې تقسیم کې دا د میاشتې پر یو کوچني باندې 18,000 روپۍ راځي. زما او ستا پر بچي د سرکار د خزانې سره د میاشتې 18,000 روپۍ خرڅېږي. آیا 18,000 روپۍ تعلیم زما بچي ته میلاوي شي؟ دا په کومه ځي؟ د دې پوښتنه زما او تا سره غواړي. دغه رقم د صحت په مسله کې، دغه رقم د امن امان په مسله کې، په امن امان باندې چې دلته دا FC چې دلته ګرځي، دا FC د خدای لپاره نه د زما او ستا وینې جوشي چې نن ما او ستا باندې پټرول ډوډۍ وړه ګران دي. دا پیسې موږ ورکوو، دته مې ټوپک اخیستی دی، دته مې موټر په لاس ورکړی دی، دته مې افسري ده، دته دفتر دی. دا زما او ستا پیسې دي، پر دې باندې نه د دوی احسان دی. احسان مې پر دې دی چې دی ما ملازم کړی دی، احسان پر دې دی چې ما دا افسر کړی دی، ما د افسري منل دی، زه د تابع یم. نو دغه شیانو ته د رسولو لپاره کوټه ډیولپمنټ محاذ موږ جوړ کړی دی. په دې ډیولپمنټ محاذ کې د هر انسان د غومره حق جوړېږي لکه زما لکه ستا. په دې ښار په جوړولو په خرابۍ کې لکه څنګه چې دا د خرابۍ چې هغه کلنګ راخځې دي هغه ځای قبضه کوي ماتوي خرابوي. زما په خیال هغه سړی به دومره مجرم نه وي لکه هغه سړی چې دا ویني او خدای خاموشه دی، دی پټه خوله ناست دی. کم از کم دا یو خبره خو نن په کراچۍ کې په لوکل ټرین تاسو ولادت خلک یاست، ګرځېدلي خلک یاست، په کراچۍ کې نن روپۍ چلیږي، پاولای واټانۍ چلیږي. زما او ستا دلته چې د 15 روپۍ نوټ ورکړي دکاندار یې غورځوي، زه دا نه غواړم. 10 روپۍ سکه ورکړي دی نه غواړي. رخصه کې چې ما ته کښېنو رخصه والا پوښتنه نه کوي چې سټلایټ والا پورې څو غواړي چې ته کښېنې ستا د چته څه وایي 300 روپۍ او چې ته ډېر جنجال سره کوي چا به 250 روپۍ را. لیکن په کراچۍ کې دا خلک
د یوې ویرپیچ مزدا والا د سره یو ور تاسو به ولادت د کراچي کې سفر کړی چې د 12 سپي بجای 12 سپي واخلي چې هر څومره غټ سړی ډرایور څه پوښتنه کوي دا کلینر چې پیسې ټولې منشي سره چې تا ما سوالي نه 12 سپي واخست نو کراچي داسې زموږ په نسبت موږ جوړم دی د خلکو د جیب سره څوک غلا نه کوي دلته زما او ستا د جیب سره خلک غلاوي کوي غوښې سرکار یو ریټ ورکړی دی کسابي په کم بیه خرڅي شودې سرکار یو نرخ ورکړی دی په کم خرڅي تناره ډوډۍ د سرکار کم نرخ ورکړی دی پر کم خرڅي ما ته په خپله نه دي معلوم چې سرکار څو نرخ ورکړی دی که زه په دې شیانو خبر سم زه خو کم از کم د ورځې سل یا نیم سل روپۍ په دې ډوډۍ په شودو په غوښو کې زه خپل بچیانو ته بچت کولی سم بجای پر دې چې زه روزانه کوم 200 روپۍ ما ته په دې کې بچت کېږي خو صرف دغه لږ دا غواړي چې زه د دکاندار څخه پوښتنه وکړم چې تا ته ولې دا ګراني ور تا دا ګراني په ګراني سره به دې کې شک نشته لیکن ګراني دلته خلکو مصنوعي ګراني جوړه کړې ده ام سره کوشش کوي چې لوټ مار سره جوړ کړی دی چې څه رقم خلک خطا ایستل هغه رقم خطا ایستل لکه د ترازو چې پلی تیاره درلاندې کړله چې لږ ټماټر راسته درله ډېر درله دا ستا خپل قسمت دی نو د دغه شیانو لپاره کیوډیم جوړ شوی دی د تاسو سره دا خواست کوو چې کم از کم د کوټې په ښار په غم په شادي کې چې د هر سړی خپله ذمهواري وکړي نه به مې روډونه مات سي نه به مې د اوبو مسله پیښه سي نه به مې د ګیس مسله پیښه سي نه به مې د اوبو مسله پیښه سي یي به لیکن دومره شدت به نه وي لکه دغه چې ته ورځ هره ګنټه زموږ بجلی ځي په ژمي کې ګیس بی څوک نه ویني هغه وجه په دې چې دومره لوی بد حال زموږ په کوټه ښار په تېر وار په یخ کې رالی که تاسو پخپله په یاد وي په دې جنوري کې 12 شپې د کوټې ښار ګیس مکمل تور بند دی هر سړی په کور کې شکنځل کوي خو روډ ته یو نه راوځي چاته غږ نه کوي چې زه دا څنګه موږ کم از کم د خلکو دا وایي چې یاره پر تا یو مسله ده د ګلۍ څا په ګلۍ په کوڅه کې مسله ده په مسجد کې مسله ده یو 15 کسان خو راوځي د واسا دفتر ته ورسي 15 کسان راوځي د وابډا دفتر ته ورسي 15 کسان ورسي مسپلټۍ چې د زما د علاقې جمعداران چیرې دي زما د علاقې صفایي ول نه کوي چې زما د مسپلټۍ خالي 45 لک روپۍ د میاشتې د پټرول بل دی د کوټې 45 لک روپۍ خالي د پټرول بل ورکوي ما ته په دې کې سره خبر دا پیسې چیرې چې دا پیسې هلته په مسپلټۍ کې جې بالټۍ یې وړلې کچره یې پورته کړله د 2 ټرک بل یې پسې جوړ کړي ویلې کوي ولې د پوښتنې سړی خو نسته نو که ما ورته دا پوښتنه وکړو چې خالي دومره وکړو چې دا شی ولې دی سوال وکړو بیا انشاءالله زما د ایمان دی چې زموږ 50% مسلې په خپل ځای کې حل کېږي مسلې هغه وخت حل کېږي چې زه د شي په ګټو په تاوان پوه سم لږ قانوني او آئیني او انساني په حق پوه سم چې دا زما حق دی دم په دې دا حق لرم چې زه دلته ژوند وکړم زه په ګیس دا یو باکس کې زه ټیکس ورکوم یو باکس چیست دی ایراني پټرول دی په 15 روپۍ د ایران راځي دلته ما ته په 200 روپۍ هم نه راکوي نو دا ګرد پیسې چیرې ځي دا خو ګرد پیسې د مابینس کې د میډل مین چې ورته وایي دا خو ګرد په دې چینل کې روان نو پر دې شیانو لپاره دغه کیوډیم تاسو سره خواست کوو چې د کیوډیم ملاتړ وکړي د کیوډیم څخه دغه کوچني کوچني شیان چې موږ راپورته کوو ولس ته شعور خالي ورکړو چې ته راسه د خپل حق لپاره کومه دروازه هغه دروازه په ګډه وټکو ما ستاسو ډېر وخت واخیستی ډېره مهرباني کور مودان که زما په خبرو کې د چا داسې زاري شوي د هغې بخښنه غواړو کور مودان ډېره مهرباني